مسلمانانو ورونو په دې جمعه مبارکه کې به موږ او تاسو د هغه مشرانو احوال ذکر کو چې اولا هغه ډیر زیات ګناهګارو او په ګناهونو کې ډوبو او ډیر سرکشنه وکولې بیرستو دا غوینه الله تعالی غټ خلق جوړ کړي د امت مشران ته جوړ کړي دغه واجب بیان کو دا خلق دومره سرکش او ورستو چې رب العالمین لوی خلق جوړ کړ نو دوی څه قسم کار وکړي چې الله ته لوی خلق جوړ کړ نن به دا خبر یو زمونږ ته د نړۍ موضوع عنوانم امداش چې هغه حکایات به نقل کو هغه خبرې هغه قصې چې کومې مستندې خبرې قصې ډېرې زیاتې دي په دې میلو کې څه کتابونه خرڅېږي د ګیدړ قصه د ګیدړ په نوم باندې او دغه رنګې ده د لیوه په نوم باندې او د ټوکو ټقالو کتابونه خو با خبرو کې فائدې نشته ده ځکه ضرورت نشته هغه موږ په دې خبرې منبر ذکر نو کوشش کوو هغه حکایات نقل کوو چې کوم مستند وي او زمونږ استاد علماو په خپل کتابونو کې نقل کړي او سند یې ولا نقل کړي بازو نو کوشش کوو چې هغه حکایات نقل کوو خلق لګیا دي هغه حکایات نقل کوي چې کوم به سند وي صرف د خلکو د خوشالولو د فاره د خلکو د گمراه کولو د فاره څوک به دا حکایت نقل کوي چې بس یو سړی او یاره د پیر بابا خدمت به کوو بس نورې څه نه کول بس چې مړ شو ملائکو راغله ورته ویل چې ته دا وکړه چې ته دا وکړه ملائکو سره باس وکړو دا قصې دا دروغ قصې خلک نقل دا دروغ د ملائکو د سړي د مکالمه چا اورېدلې ده دا مکالمه خبرې چا اورېدلې دا بعضې خبرې خو د عقل نه مللې یاره یو سړی او پلانکې شی روح ته قبض کېده ملائکو ته راغلي وو ودته ورک شي ځئ وجزر فلانکی دا غیم و مورید یم و فلانکی بابا من جوره و دا قصی خلق نقل کی دار من جوره دا طول ڈگوسلی بس کپزول خبری دا اغا خلق نقل کی چی دا چا دا قبر نسا آمدنی نوز اکثر ملگو رو تایابا مارکیٹونه کې هغه سوداګانې خرڅېږي چې کم کې خلکو پیدا یو ګټه پکې دکاندار نه تاسو کې بلانکېش سشته ده سره لري سره هغه نشته الکه ته غوړ دکان د سره وای مله څه ګټه پکې نه وځه کمینه دراوړ او چې کوم شی وسپروتی په دکان کې دا غشي صفاتو د تکي په میلو کې چې وسري سره خري یا سره سیکري دا غوړو صفاتونه وکي چې تا په عاشق دغه مقصود دنیا ده هغه و چې چرته سیکل صفات وکوي چې یره چې دا دوسې د پلاره کې تا نه پوری په چړایا ورخیږي یو دوه کسانو دی 15 کسانو د درو قصې ته هغه طاقت منی ورتیز کی ته د شبه واخل نو دا کسی هغه څوک کوي چې د آمدنی د قبرون نه وي ازمنګ بعضی دا په شکل صورت باندې چې مولیان دي شکل صورت یې مولای هغه دا کسی کوي نو ما مقصد دا هغه حکایات په دې منبر نقل کوو د الله د نبی په منبر باندې چې کوم مستند وي ثبوت خو لري کنه زمونږ دین کې ګور ډیر زیات احتیاط راغلی خود دې زمانه خلق دومره زړور دي چې دینی مسائل هر سړی بیانوي هر سړی ته دا اختیار په لاس کې ورکړل شي کډم دې که شاخیل دې که هجړه دې که هر قسمه سړی دی هغه د دین په باب کې خبرې کوي دا دین به هر سړی نه بیانوي دا دین دومره سپک نه دی چې خلکو سپک کړي هر سړی به لګي شي د دین خبرې وکړي د دین خبرې به هغه څوک چې په دین پوهیږي کتابونو کته شي استعداد ورپکې وي قوي او غلطه خبره کمزور او غلطه خبره جدا کولای شي اوس سړی ډاکټر نه دی
ډاکټرۍ غاټ یو لیبل په دکان ولګئ چې فلان پروفیسر صاحب او سرجن او فلان نو خلکو ته نه ورځي و چې دا دروغ وي دا سړی تا ډاکټرۍ دا سبقونه تا کوم ځای کې وي تا د ډاکټرۍ دا طبي علم کوم ځای کې حاصل کړی طب ډاکټري نو نن سبا ډېر خلک دي بس صرف د مولاتوب شکل خو څه ګران نه دی بس سترګې تورې کو ګیره فړې د پټکي افسر که به ته مولای خو زمونږ دا خلک دومره سادهګان دي چې هر سورګیري ته ملا شاګل وایي هر پټکي والا ته ملا وایي هر ګیري والا ته صوفي او ملا وایي په دې خبرو ځان پوهېږي نو نن زه هغه واقعات یو څو نقل کوم د خپلو مشرانو چې اولا سرکش و وروستو به الله رب العالمین رحم وکړو الله تعالی لوی مقام هغوی ته ورکړی دی خو دا واقعات مې مخکې تاسو صفایه وکړه چې ګوره مستند دي د کتابونو حوالې هم درته درکوم چې کتابونو د خبرې واقع ذکر کړي دي دا کتاب ما په میله کې نه دی هغه څه چې د ګیدړ قصه ده او د سپي قصه ده او د لیوه قصه ده د ګیدړانو قصې موږ تاسو ته نه کوو انکه علماو د ګیدړ یو حکایت نقل کړی په طور د عبرت هغه ځان نه مسره ده هغه هم چې یو ښه عالم نقل کړی موږ به نقل کوو چې میله کې یو کتاب خرڅېږي او د مصنف او د لیکونکي نوم هم پرې نه او زه یم چې یاره یو کتاب لیکلی دی یو کتاب لیکلی دی کتابونه خو د هندوانو هم شته کتابونه د سیکانو هم شته کتابونه د شیعهګانو هم شته کتابونه د قادیانیانو هم شته یو کتاب لیکلی دی چا کتاب لیکلی نو زمونږ او ستاسو دین کې ډېر احتیاط پکار دی علماو دومره سختې خبرې کړي چې د قرآن شریف صرف ترجمه نقل کول هم علماو ښه کار نه دی آیات به اوس لیکي هغې نه پس لاندې به ترجمه لیکي نفس ترجمه هم نه نقل کړي ځکه څه پته لګي د ځان کې څه زیاتې کمې ونه کړي آیات د قرآن به لیکي د نه ښکته به ترجمه لیکي چې آیات د قرآن د نه لیکله ترجمه به واحده ترجمه به نه نقل کړي نو خلکو کې ډېره زړورتیا را په دین کې په ډاکټري امورو کې زړورتیا نشته په نورو کارونو کې نشته په دین کې هر سړی زړور دی نو دونه زړورتیا نه ده په کار په دین کې نو تاسو زه یو څو مستندې خبرې نقل کوم اول به د شقیق بلخي رحمه الله واقعات ته نقل کما ذکر واقعات د خلکو ډېر خوښي چې دا اولا دا ډېر دیندار نه و وروستو ډېر دیندار شو علم حاصل کړ لوی صلات جوړ شو دا څنګه دی جوړ شو نو د نصیب ته بغوښ شو د نصیب قصه کړې ده علي ابن محمد په نوم باندې علي د نصیر هغه قصه کوي وكان لجدي 300 قرية وزما د نیکه 300 کلی څو کلی 300 قريه کلی ته وای زما د نیکه 300 کلی ولې د لاقي خان نواب سره و سوړ کې سره نه و 300 کلی لرل دومره جیداتونه خو بیا فرمایي ولم يكن له يوم مات كفن يكفن فيه وکله چې د مرش په کوم ورځ باندې پاغه ورځ د در لپاره کفن نو چې د لکه من کفن ور 300 کلی لرل دومره اوچ سره و چې کله د مړ شو نو د کفن نو چې چاوله کفن ور کړی یعنی دومره مال سنو پر خې چاوله هغه شیخ خرڅ کړی و کفن یې راوړی نو سوال واردېږي چې دا 300 کلی لرل دغه دومره جیداتونه او دوه پټي به و جریبونه سمکه به دا مال څه کو 300 کلی شو نو هغه جواب کوي چې قدمه بین یدی قدمه كله بين يدي دا ټول مال د ځان نه مخکې لګراو یعنی دې ته لا ژوند دیو د خپل ژوند کې ټول مال لګولو نو به دا قصه کوي چې زما نیکه چې و شقیق بلخي رحمه الله و دې تاجرو تجارت وکاو او قانون دار کې سړی مالداري تلف کوي تجارت کې تلف کی او دا د الله د نبی خبري تجارت مر سره مالدار کی یو سړی ته پلان نکنه ډېر جیدات پاتې شي خو خوري خیر به ختم شي کته مزید تجارت کې عمل کې بر سیواواله پیدا کی دا قانون دی او تاسو خو اکثر ملګری بازار سره تعلق ساتي تجارت سره مال سیوا کی خو نو سبا تجارتونه کې کمزوري نه ډېری دي نو ببرکتی په ګډه راځي ببرکتی مال سره حاصلې خو به ته لګي ډېری 500 لک کور ترازی خوشبګ لک وزي اسم سری ته حاصلې ایو موږ تاسو کې قناعت نشته قناعت دا مر په کومه گزاره نه کو 1 لک روپیا مدد راځي چې له 3 لک راځي او 2 لک راځي گزاره پې نه کو شپورز موږ تاسو دنیا ته ورکړې نو ته وایي زما د لیک 300 کلی و چې ملکې د کفن نه و او ټول مال ځان مخکې لګره د قصه شروع شو د قصه کې و زمانه کې تاجر و بلاد الترک تلاړه د ترک یو خار تلاړه الته
تجارت یې کاوه خو تاجر سړی پرې مخ ته ځمکه به ګرځېده و چې ده لاړې هلته یو قوم قبیله وه هغې به یعبدون الاصنام د بوتانو عبادت یې کوو وایي دی وایي چې زما نیکه کیسه کوي چې زه د هغې یو کوټې ته ورغلم چې کومه کوټه کې بوتان پراته وو وایي د هغې یو کوم مشر چې کوم عالم مشر یې چې وایي سر یې خراولی و ګیره هم خراولی وه او ته کې سرې کپړې اغوستې یعنې دا هندوان مندوان هم دا شی کوي هندوانو کې یو قبیله ته کې سور لباس کوي دا کوم چې پنډتان منډتان او مشران دي سور لباس یې کوي او ګیره او سر یې دواړه خراولي ولې موبایل کې دا شی نه اوس هم ښکاري هندوستان موږ نه دی لیدلی خو موبایل کې شی نه ښکاري دغه شانې پښې پخوا مو نو دا کس وایي دا شقیق بلخي وایي چې زه ورغلم او هغه مشر پنډت ته مې ویلې چې تاسو عجیبه خلک یې وایي د دې بوتانو عبادت کوي حالانکه داسې رب او خالق موجود دی چې د هر څه هغه پیدا کړي تیم پیدا کړی د هر څه هغه پیدا کړي او رزق مر چاته هغه ورکوي قادر دی په هر شي باندې لیس کمثله شیء یعنې د الله تعالی صفات یې بیان کړي قادر على كل شيء رازق كل شيء هر شي ته رزق ورکوونکی دی قادر دی په هر شي باندې لیس کمثله شیء دا هغه په مثل څه شی نشته او قادر مطلق ټول صفات د الله تعالی بیان کړي و دا خبرې چې دا مشر ته وکړي و یو خادم و د سره قانون دا دی چې یو سړی چین ته لاړ شي هلته د چین کې ځان له یو ترجمان ونیسي یاره زما سره د خلکو سره ملاوېږم چې زما ترجماني کوي نو خادم د ترکو هغه ورته ویله و ای مشره لیس یوافق قولک فعلک و ستا قول ستا د فعل سره برابر نه دی یعنې ستا وینا ستا د کار سره برابر نه ده ولې څنګه ورته وایي چې الله رازق دی هر شي ته رزق ورکوي الله قادر دی په هر شي باندې او ته هغه کله علاقه دې پرېښې ده او دلته په دې ترک ته راغلی ترکو ته او دلته د رزق ته طلب د فار راغلی چې الله رازق دی هر شي ته رزق ورکوي هر چاته ورکوي په هر ځای کې ورکوي په خپل کلي کې رزق ونه طلب کوي